یاره افغانانو تاسو ته سړی خبره کوي خو تاسو د چا خبره یو اورئ نه. وختي نه مې ته ویډیوګانې کولې تقریبا د میاشت کېږي چې ویډیوګانې ته کومه چې هلکه د خپل مال لږ سنبال ساتئ او لږ د چا سې بیه کوئ چې مثال کې به تاسو یو داسې حالت راشي بل مدعي ورته بیا ولاړې. دا اوس د افغان د کباړ کار کوي او لوټ مار پې شروع دی. دا د کباړ دوکان دی خو نېټ سلو دی او پښتانه پې ورغلي دي پنجابیان میکس پې ورغلي یو پکې نارې وایي ویډیو مه جوړوه ویډیو مه جوړوه. لکه مسلمانانو تاسو ته سړی د مخکې نه خبره کوي چې داسې چا څه خبره وکړي چې تاسو په اعتماد لکه که موږ لاړو نو دا مال به تا ته په دونه باندې پاتې وي مخکې نه ورڅه خبره کوه. که موږ لا نه وړو به زموږ مال به بېرته پاتې. اچانک که موږ ګرفتاره شو ګرفتاري مو وشي نو زموږ مال به بیا داسې چې تاسو ورته ولیږئ چې هلکه دا مال موږ اخیستی دی دا زموږ دی څوک به نه دا لوټ مار نه کوي. د دې غریب ته کروړو روپو مال یې ولاړ تباه او برباد شو. قسم په خدای انسانیت نن سبا په دې دنیا کې نشته دی. زما دا یوه نیمه خبره چې ده دا اورئ منئ. اوس هم پاکستان کې چې تاسو چا دوکانداران چا څه قسمه دغه خپل اعتمادي کسان چې پرې خبره وکړي چې تاسو اوس مثال ګرفتار شئ او پولیس د نه بیا تاڼۍ ته ویسي نو بیا خو ځان له خپل استعمال کې راولي شیز به مې ته میله شي غین مې درته سبا له بیا نه میلاویږي. خدای م خواره کړه چې خوار شي خپل مال له خیل وساتئ.